زکو یتیمانانو لکور ته تلیم بچو تاسو سو کسان یې مونږ د دریو میندو اولاد یو او میندې مو دریو واړه هغه اوبو وړي دي شهیدان شوي دي او وړه ماشومان بچي دي نو ما بچو زه تاسو له څه وکړم مفتي صاحب پر دې کور کې پاتې کېږو مونږ له کو چېرته د کور انتظام وشي ما وی الله بدرله وکړي خو ځمکه در سره شته دی ماشومانو راته وویل چې مفتي صاحب ځمکه خو زمونږ د کور اوس د سیلاب په منځ کې ده د خوړ په منځ کې ده هغه ځای کې خو مونږ یریږو مونږ هلته کور نشو جوړولی ما د دوی سره خبرې کولې او په دې کې ماته زمونږ د ملک یو ډېر معتبر عالم دین د طرف نه ټلیفون راغی کراچۍ نه माते वेचे मुफ्ती साहब आपसे बात करेंगे मैं ठीक है आप बात करा दे माच टेलीफोन वक्त उन्हीं सलो दादरे यतीमाना नरा सरा नास्ती तासु पर अल्लाह यकीन ओके आगा आलिम माता द आगा ज़ैनवी मुफ्ती साहब 3 यतीमों के लिए घर बनाने के लिए प्लाट्स खरीदनी है आप हमें रहनुमाई देगा दस माँ गणल लकच उस पदे साथ द पजल के अल्लाह और चवली चशाबा वाड़ा माशुमान में यतीमानान कड़ी दी उस बसो गोरमा अल शाबा जर इंतजाम वर लकोई ما د ځمکې مالک را غوښتل او په دې کې هغه طرف نه فون راغی هغه اسټیمیټ مې ورته وی ما ته وی اکاونټ نمبر را اولېګا زه د هغې بچو سره ناستم چې په هغه وخت باندې هغه پیسې یې ټرانسفر کړلې او هغه پیسې ما هغه د ځمکې مالک ته ورکړلې او بچو ته مې وی بچو مبارک شه ستاسو د دریو واړو د کورونو دپاره پلاټونه الحمدلله برلبې روډ دا وشو اوس زه په دې فکر کې م چې دې باندې خو به کورم جوړول غواړي او یو کور په 21 لک روپۍ دی زه چې څنګه د دې بچو نه راووتلم او ما د دوی د کنټیکټ نمبر وغیره د ځان سره راواخیستل زه خپل کیمپ ته راتلم چې زه څنګه راورسېدم یو سپینګیری مشر ناست دی په کرسۍ باندې اردو سپیکنگ والا دی ما ته وایي چې مفتی صاحب میں بریڈفورڈ یو کے سے آیا ہوں لندن برطانیې نه راغلی یم जी हाँ खिदमत फरमाइएगा माते तपोस को मुफ्ती साहब मैं कुछ 3 यतीम बच्चों के लिए घर बनाना चाहता हूँ अल्लाह अकबर माँ दे ज़ुल्ह के वेचे रबा सुमर रहीम और करीम जाती अल्लाह पदे यतीमानानो दे डेर ज़ुल्ह रहमीगी दा सड़े दी दा आग ज़ैन रा उले गलो अला शाबा आवाग स्पिनगिरी बाबारा तवीची पंजाब के में कोर दे खो कोर तनेम तले زد بریڈفورڈ نہ ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ کے میں ٹیکسی نسلے دے دل تستا خال راغلے اللہ اکبر دا سے اللہ رب العالمین دخپل محبوب بندگانو پزلونو کی بیا ورچی ابو بکر صدیق و ابو بکر صدیق تینو چې د قرآن دا آیت لوستلو چې وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض تاسو د الله په لار کې ولې پیسې نه خرج کوئ ولې په الله باندې مو د غریبۍ څه ګمان دی چې الله به غریب شي تاسو ته به واپس تاسو پیسې را ونه ګرځئ حالان کې الله فرمایي ولله میراث السماوات والارض دا ارث خو زما دي دا تاسو ته هم ما درکړي دي نو چې دا مې درکولی شو نو د دې ډبل نشم درکولی